موږ ته چې د غټه مسله ده هغه د سړک د ډېر وړوکی سړک دی نو انشاءالله په دې خبرې روانې دي کېدای شي چې ته خوشحاله شي سر زموږ چې څومره ډرایورز دي د پسنجر چې کوم ډرایوران دي هغو ډېرې زیاتې غلطۍ باقاعده هغو دپاره چې کوم دی کوم قانون دی ټرافیک قانون کې کومه خلاف ورزي کړي هغه به چالان اخلي چاهے چې 1500 وي 1000 وي 3000 وي 5000 وي موږ دا کوشش دی چې بیا داسې ټایم کې زه ورشم چې دا ټول موجود وي او دوته د ټرافیک څه کوم قوانین دي دا ټول ورته وښیي دلته ګوره لیاقت هسپتال هم دی بعض دلته زه اکثر چې ګورم نو مریضان یي سوزکیان وغیره کې دي غریب خلک دي ټول چې کوم دی هغه پیدل روان بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم مهران خان او تاسو ګورئ سنجو ټي وي قدرمنو اورېدونکو ما سره خوا کې تاسو ګورئ جی ټرافیک انچارج نور محمد صاحب دې سره نن مختصر شان چې کوم دی زمونږ دغه انټرویو به وي خو ډېر اهم خبرې به وي څومره زمونږ کتونکي دي دو دپاره او د کوهاټ څومره خلک دي د ټرافیک مسایلو سره د شا چې کوم دی تر مخه د ټرافیک څومره مسایل دي دې سره یې واسطه ده نو دې دپاره به خاص دا انټرویو انشاءالله تر اخره پورې موږ سره دا لازم وګورئ نور محمد صاحب سره خبرې کوو چې صدر سره شریکوي السلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر اور جوړ خو جی طبیعت صحت الله کرم دی فرست اف اول خو ډېره زیاته مننه چې تاسو دومره بیزي شیډیول کې موږ ته ټایم راکړو سټوډیو ته راغلئ ډېره مننه شکریه نه ټایم به درکو انشاءالله ولې نه عوام دپاره میسج سکي یار ټایم به ټایم درکو قدرمن شي جی نور محمد صاحب ټولو نه اول خو چې کوم دی زه به دا خبره کوم چې د کنګ ګیټ نه نیسه تر سلیمه چوک پورې یعنی کچهري چوک دا روډ که موږ اکثر لیدو نو دا به بلاک و او ماشاءالله تاسو چې راغلی او راښې ورځونه اوس موږ ګورو لګیا دی چې څه نه څه حده پورې چې کوم دی ټرافیک راکنټرول شو دې نه مخکې هم چې کوم دی ټرافیک انچارج و او تاسو هم چې راغلی نو تاسو داسې څه سټریټیجیز کوم دی یوز کړو چې ټرافیک مسایلو کې څه نه څه کمی موږ ولو یاره مسایل خو کوهاټ کې ډېر دي او شکر دی چې اوس موږ چې کوم ترتیب جوړ کړی ریډ زون سینما چوک سره او پېښور چوک سره هغې ځای کې چې کوم د فضول ګاډي دي فضول ګاډي مثال دا چې د کوم پسنجر اوچتوي که نه نو چونکې دا محدود غوندې بازار دی دې وجې موږ یو څه نه څه خلک پیدل سفر وکړي او په ګاډي کې هر یو سړي بس دا خواهش دی چې زه کور نه ګاډي کې کېنم او دوکان مخ ته ګاډي ته ما ورسېږي که نه نو زه یم چې دا عوام دپاره هم ښه دی چې لږ غوندې سفر کوي او بل ټرافیک دې سره لږ غوندې کم شوی هم دی په دې ایریې کې خو موږ ته چې د غټه مسله ده هغه د سړک د ډېر وړوکی سړک دی نو انشاءالله په دې خبرې روانې دي کېدای شي چې ته خوشحاله شي انشاءالله جی انشاءالله یو فرض شناس افیسر چې کوم دی هغه ایم هغه ګول دی چې زه چېرته هم لاړ شم چې کوم دی خپله ډیوټي د ښې طریقې باندې چې کوم دی ادا کړم تاسو که موږ تانې کې ګورو ماشاءالله هلته هم پروګرس ښه دی او اوس که چې کوم دی ټرافیک انچارج تاسو چې کوم دی جوړ کړی شوی دلته هم د ستاسو چې کوم پروګرس دی هغه ښه دی نو تاسو څه وایئ چې یاره دغسې څومره هم محکمې دي هغې کې چې کوم افسران دي هغو کې دغسې کومې کوالټیز پکار دي کوالټیز چې کوم دی دا پکار دي چې کوم ډپارټمنټ سره هغه تعلق ساتي پکار دی چې خلوص او ښه نیت سره خپله ډیوټي وکړي نو هغه ته به هېڅ مسایل نه وي هغه مسایل به هغه ته خپله حل کېږي چې کوم مسایل مثال هغه نه مخکې وو او دا دې نیت سره راشي چې یاره دې ډیوټي دپاره زه بردي شوی یم دا ډیوټي به زه کوم نو خلوص نیت سره چې کوم کار هم کوي انشاءالله تا ته به الله خپله لرې کړی همداسې ده جي تاسو موږ ګورو ماشاءالله سے تاسو سوشل کمپین وغیره هم د اګاهي سټارټ کړي دي جی جی اقرا سکول کې تاسو چې کوم دی کمپین وچلولو نو دغسې اویرنس کمپین ډېر زیات ضروري دي چې په میډیا باندې خلکو ته پرزینټ شي هغه یې وګوري او هغې نه هغو زده کړه وکړي جی جی نو تاسو څه سوچ لرئ مخکې به دغسې څه کمپینز وغیره مو ذهن کې شته چې مزید دغه شی دغه اویرنس د کوهاټ خلکو ته چې کوم دی ورکړئ بالکل خاص کر ډرایور حضرات ته بار بار لګیم چې کوم ځای کې هم زه داسې ډرایور وګورم چې هغه کوم مسټیک کړی نو هغه زه پوهېږم خو بیا هغه ته زه دا وایم چې دا کوم غلطي تا کړې دا مزید نورو خلکو ته وښیه نو انشاءالله رو به دا کوم د ټرافیک غلطۍ نه دي اکثر زموږ چې څومره ډرایورز دي د پسنجر چې کوم ډرایوران دي هغو ډېرې زیاتې غلطۍ نه کوي یو خو روټ په منځ باندې به ګاډی ودروي روټ په منځ باندې چې ګاډی ودروي کس نه به پیسې اخلي بیا به هغه 500 نوټ ورکړي 500 نوټ بجای به بیا دا ماتې ګوري بیا چا ورکړي بیا کم از کم دی کې منټ دوه لګي او منټ به چې په دې بیزي روډ باندې چې جسټ 10 سیکنډ هم ودرېږي یو خو برداشت هم خلکو کې ختم شوی بس بیا هرنډې وي که نه نو دا آګاهي شروع ده چې کوم ځای کې تاسو
مسافر کوزوي نو برای مهرباني دا توره لیکه نه ده دا کراس کوئ لغونې سایډ ته کېږئ که هغه ځای کې ځای نه خیر ده هسې یو 20-25 قدم لږ مخکې تېر کا بازار دی سایډ ته داسې ځای وګوره چې هغې ځای کې ښه تسلي ته خپل هغه نه کریا وصول کې او هغه ته واپسي وکړي چې رش هم جوړ نه شي ستاسو کار هم په جی ښه جی طریقه جی باندې. دا لګي انشاءالله بل د ټریفیک قوانین چې کوم دي هغه به انشاءالله کوشش کوو چې ستاسو میډیا په ذریعه او داسې نور چې کوم ځایونو کې ډېر لکه عوامي هغې ځای کې خاص کر چې کوم ټورنمنټس وغیرې اکثر به زه انګو کې هلته تلم هغې ځای کې موږ د ټریفیک بارے کې خلکو ته دا میسیج ورکوو اوس دلته کې چونکې سکولونه دي نو انشاءالله سکولونو ویزټ به کوو انشاءالله جی انشاءالله ضرور. ډېره ښه خبره ده چې زمونږ څومره هم سټوډنټان دي او نیو جنریشن دی چې هغه هم دې شي نه خبر شي اور دا هم یو اهم مسله ده چې که موږ ګورو د سټوډنټانو ذکر سکولونو تاسو ذکر وکړو نو ډېر دغه شان موږ سټوډنټان ګورو چې 18 نه چې کوم دی کم دي هغو چې کوم دی بایک یوز کوي او بیا ورسره چې کوم دی ټولو نه غټه مسله چې بیا ون ویلینګ هم کوي نو دې حوالې سره پیرنټس ته او بیا هغه چې کوم دی که نه نوي کول ته نو جوانانو ته چې کوم دی څه وینا لرئ او هغې سره ستاسو څه طریقې کار وي مهران بھائی هغو ته ما دا وینا ده چې هغو ته مور پلار چای ګاډی یا بایک اخیستی وي نو هغه یې همدې ضروریات دپاره اخیستی چې ما بچی پړه لیکه شي ښه تعلیم وکړي نو که داسې سټوډنټ به موږ ګورو سټوډنټ ته د هغه بایک ته هم ګورو د هغه ګاډي ته هم ګورو چې هغه دا کوم مقصد ته راوبستی دی هغه خپل ضروریات دي بیا هغه موږ اګنور کوو صحیح دی هغه ته لینسس نه جوړېږي نو صحیح شو خو ورسره دا ورته یو چې بچی ته هیلمټ واچوه هیلمټ تا دپاره او بلکې بل سړي دپاره هم ډېر ضروري دی چې تم بچ او بل هم مطلب څه محفوظ دي نو موږ دا کوشش کوو چې کوم سټوډنټس دي انډر ایج دي هغو ته موږ دا یو چې خپل مقصد دپاره کوم شی ته اخیستی بایک دې اخیستی دی نو هغه خپل مقصد دپاره استعمال کړه نو ما تمام سټوډنټس ته دا خواست دی چې برای مهرباني ډېر آرام سره خپل ډرایوینګ کوئ او سیفلی ډرایوینګ کوئ او چې کوم د هغه لوازمات بیا پوره کوئ هیلمټ شو یا مثال دستنې شوې اکثر سړو کې استعمالي دي خپل چې کوم سیفټي دی هغه ډېره ضروري ده ٹھیک شو جی پیغام هم ورکول چې کوم دی فرسټ سټیپ وي چې را پهله چې کوم دی یو کس اویر کې خو هغه اویر نه باوجود هم کس خلک دغسې په معاشرې کې لازم وي چې هغه نه پوهېږي خپلې منمانیانې کوي نو هغې سره چې کوم دی ستاسو به څه رویه وي باقاعده هغو دپاره چې کوم دی کوم قانون دی ټریفک قانون کې کومه خلاف ورزي کړي هغه به چالان اخلي چاهے چې 1500 وي 1000 3000 5000 ون ویلینګ اوس 5000 اچھا نه نو هغه ته هغه کوډ به لګي او جرمانه به شي ٹھیک شو جی ښه دا راته وایي چې ماشاءالله اوس خو موږ ګورو چې د لږ ټایم کې تاسو کوم دی کافي کار هم ښکاري اویرنس کمپین هم کوئ او ټرافیک باندې څه نه څه کوم دی که نه کابو هم راغلی ده اپکمنګ تاسو څه پلان دي داسې څه سټریټیجیز به یوز کوئ چې تاسو د کوهاټ خلکو ته کوم دی مزید سهولیات ورکړي انشاءالله موږ سهولیات دا دي اوس د سینما چوک سره چې کوم یو پارکینګ کنټونمنټ بورډ والا دی نو دې ایریا والا چې څومره سوزوکی یا پیک اپز وغیره دي نو موږ کوشش کوو چې هغه هلته شفټ کړو باقاعده هغې ځای نه چې کوم د خلک ځي خپلو علاقې ته مثال بیلی ټنګ شو توغ شو ګمبټ شو یا دې سایډ ته یونیورسټي جیل لاچی نو موږ کوشش شروع کړی چې هغه لږ بازار نه سایډ ته هم دی او ډېر کولاو هم دی او بیا ځي په ځي چې کوم د انتظارګاه چې کوم ځای نه دو کس اوچتوي او که غلط ځي کې دا ودرېږي نو غلط ځي کې به هغه ته موږ دا یو چې بی دې ځای کې مه وداره نوټس به وجود کې ودرېده بیا به هغه جرمانه نو انشاءالله موږ دا کوشش دی چې عوام دپاره کوم ځای کې چې هغه کوزېږي لکه مثال هر یو سټینډ دی نو هغې ځای کې موږ نه سوزوکي وو سوزوکو والا ته موږ دا درخواست دی چې بی تاسو به یک ځای با دیګرې داسې په لینډ باندې به نه ودارو او دو کې خو بس بیړه دار یو سړی چې زه ووځم نو موږ کوشش کوو چې ځي په ځي دوته سټپونه جوړ ټیک دی جی سټارټ کې تاسو یوه خبره وکړه چې ډېر دغسې کوم دی ډرایوران صاحبان دي سپیشلی رکشا ډرایور یا سوزوکي ډرایورس که موږ وګورو نو دې کې ډېر دغسې خلک دي چې ان ایجوکیټډ هم دي او د روډ سینس حوالې سره هغو ته څه معلومات نشته نو څرنګه تاسو نور اویرنس کمپین کوئ کالجز کې اور کوم دی مختلف سکولز کې که د ډرایورانو صاحبانو ته دغسې چې کوم دی څه کمپین وغیره تاسو څه ارینج کوئ
چې دغه خلک چې کوم دی ګایډ شي نو زه یم چې کافي دغه مسایل دي دا به ورسره راکنټرول شي. بالکل انشاءالله دا چې کوم دا اوس موږ تاسو ته ووایو چې دا د پارکینګ کومه ایریا ده کنټونمنټ نو دې ځای کې کم از کم 100-150 ډرایورز به وي. موږ دا کوشش دی چې بیا داسې ټایم کې زه ورشم چې دا ټول موجود وي او دو ته د ټریفک څه کوم قوانین دي چې ټول ورته وښیو چې تاسو په روډ څنګه کراس کوئ، څنګه به ځئ، یو ټرن به کوم ځای کې کوئ، کوم ځای کې به ودارئ، ډرایوینګ څه اصول دي انشاءالله ټول به هغه ته موږ دا کوشش دی چې کوم د انپړ خلک دي په دې شي باندې پوهېږو چونکې دې ایریې کې 95-90% خلک هغه د ټریفک قوانین نه دي خبر. سټیرینګ د ډرایورز دي بس چا لږ ډرایوینګ زده کړی ځان ته شي روډ ته راوتی دی. صحیح ده چې ډېره زیاته مننه. لاس کې دغسې څه قوانین چې هغو باندې هغو عمل وکړي او د دې چې کوم ایشوز دي دې نه خلاص شي. بس د دې ایشوز چې کوم پرایویټ ډرایورز دي تاسو ته خو ما وویل چې هر سړي دا کوشش دی چې کور که هغه نه کښېنم دروازې نه وچ دوکان پورې زه کوشش شم نو ما دو ته دا درخواست دی چې بازار نه آوټ سایډ پارکینګ ایریا شته دي نو خپل ګاډی د هغې ځای کې پارک کوي 50 یا 60 یا 70 روپۍ بالي که هغه ټوله ورځ بازار کې تېروي د ګاډی به سیف وي. نو ما دو ته دا درخواست دی که تاسو چېرې بازار ته راوځئ اول خو کوشش کوئ چې دا نږدو ایریا والا دي دو پیدل راشي نو دو جسماني هغه به فټنس هم برابري واک به هم کېږي او که بیا فار ایگزامپل دو ډېره سودا اخلي نو پارکینګ شته دي مختلف ځایونو کې هغې ځای کې د ګاډی ودروي او خپل هغه دې کوي نو انشاءالله بازار کې به رش ډېر کم. دې سره اوس ما یوه خبره بله هم ذهن ته راغله چې د پېښور چوک ذکر تاسو وکړو چې ریډ زون دی که نه دلته ګوره لیاقت اسپتال هم دی بعض دلته زه اکثر چې ګورم نو مریضان سوزکیان وغیره کې دي غریب خلک دي ټول چې کوم دی هغه پیدل روان دي نو ډېر تکلیف هم وي هغوی ته نو دې دپاره څه داسې سټریټجي هم پکار دی چې یاره دې هم دغه مسایل حل شي. بالکل اکثر موږ بیا یو نیم سوزوکي والا چې کوم ایمرجنسي وي بیا هغه موږ اګنور کړو رانګ سایډ ته راشي بس ګورو بیا چې اوس مریض حالات خراب دي بیا خپل ورسره راشو بس نه نابسو ادروایز دوره لرې ځای نه دی دې ځای نه کچېري چوک نه یو ټرن وکړي ولاړ شي ښه آرام سره او نو هغې ځای کې که موږ وکړو بیا هغې نه مخکې یو ټرن شته دی یو ټرن هغې ځای کې شته نو دا دوره فاصله نه ده جسټ 1 منټ یا 1 نیم منټ کې به کېږي که دو دا تکلیف کوي نو ښه به وي ورته. صحیح دی چې پکار دی چې ځکه چې ځان ډېر زیات قیمتي دی اکسیډنټ وشي یا بل څه وشي خدای نه خواسته نو هغه نه پکار دا دی چې لږ ونه 1 منټ به سړی لږ نور تکلیف وکړي نو ښه به وي. دا چینو چوک کوم ورته وایو نو دلته چوک بند شوی دی او اکثر دا کچېري چوک نه بایکس وغیره موږ اکثر ګورو چې دلته نه ریټرن کوي سیده په دا چینو رانګ سایډ باندې ځي رانګ سایډ باندې ځي اکثر چې کوم دی دې ځای کې د ټرافیک مسایل جوړېږي او که څوک چا خیال نه وي نو هغې باندې بایک سټ ته نه ځي نو هغه وروسته نه شي کېدی نو ډېر زیات ایشوز دی نو هم کریټ کېږي. بالکل تا خبره صحیح ده خو تاسو ته خو ما وویل چې دو خلکو کې صبر پیمانه نشته حالانکه څوره فاصله ده دا 1 منټ مو نه لګي هغه پېښور چوک باندې 1 منټ هم نه لګي په موټر سایکل یا ګاډی خو هر سړی چې به زه زر ورسېږم او شارټ لاره اختیار کړم نو ما دې خلکو ته درخواست ده چې بھئی که تاسو دا لاره یوز کوئ نو دا سیده لاره استعمال کړئ 1 منټ یا 2 منټه نو 2 منټه دو انتظار نه شي خو بس پرانګ سایډ باندې ځي او دې خلاف چې کوم مو کله نه کله باقاعده ټریفک اهلکاران ودرو هغې کې جرمانه کوو نو چې د خلک برای راس راشي پوی بشي انشاءالله دو به طریقې سره ورو انشاءالله چې کوم د خپل مقصد کې تاسو الله کامیابوي چې دومره خلوص سره تاسو کار کوي ډېره زیاته مننه جي الله مو شاد او آباد ساته. جي ګرانو کتونکو نور محمد صاحب خبرې اترې تاسو واورېدې او د انټرویو مزید هم چې کوم دی که نه لانګ کېږي او زه غواړم نه چې دومره لانګ شي انشاءالله یو بل پارټ کې دغسې مزید که تاسو څه سوالات دي هغه هم کومنټ کولی شئ هغه هم انشاءالله اپکمنګ به بیا دې نه تپوس کوو. تر اوسه پورې موږ کومې خبرې اترې وکړې دې سره تاسو څومره اتفاق لرئ یا اختلاف لرئ یا دې حوالې سره څه دغسې سجیشن لرئ تاسو ذهن کې هم دغسې که څه سجیشن وي هغه هم موږ ته راکولی شئ موږ یې چې کوم دی مخکې پیش کولی شو نو ضرور تاسو خپل سجیشن هم موږ ته راکړئ چې د ټرافیک مزید رواني چې کوم دی څرنګه موږ اسانه کړو. امید لرم چې دغه ویډیو به تاسو خوښه کړې وي انشاءالله ملاویږو به یو نوي پروګرام سره تر هغې پورې ما ته راکړئ اجازت د لوی خدای په امان.